الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أو كما قال الله تبارك وتعالى صدق الله العظيم. محترم درنو اوریدونکو کتونکو دا نننۍ ویډیو هم د مانځه په باره کې ده. مختصر ویډیو ده. په دې کې به انشاءالله تعالی مونږ چند یو څو مسایل به بیانوو. هغه مسایل بعضې ملګري کمنټس کې رالیږي وایي مولانا صاحب په دې مسلې باندې لږ غوندې کې روشنایي واچوه. مسبوق او لاحق چې کوم مسائل دي، لکه یو سړی جماعت ته راشي او د هغه نه یو رکعت د امامتۍ شوی وي، جمع ته یو رکعت شي یا دو رکعته شوي یا درې رکعته مونځ ته شوي، نو آیا دی به اوس خپل دا مونځ څنګه ګرځوي؟ نو په دې باره کې انشاءالله مختصر خبره کوو. نو انشاءالله کوشش کوو چې ملګرو ته ډېره زیاته فایده وي او مختصر هم جوړو. د هغې وجه دا ده چې یاره ملګري ډېر په اسانۍ باندې وګوري او ډېر په اسانۍ وکتلی شي او خلکو ته ډېر زیات د دې نه خیر خوب شي. نو اولنۍ خبره خو دا ده، یو مسبوق وي یو لاحق وي. دا خبر ځان سره ذهن کې کېږي. مسبوق هغې ته ویلی کېږي چې هغه جومات ته راشي او امام صاحب یو دو رکعته مونځ کړی وي، یعنې د هغه نه دو رکعته قضا شوي وي، دو رکعته مونځ دې شوي وي، ادا شوي، او دی وروستو راشي د امام سره ودرېږي، نیت وتړي په وروستو دو رکعتو کې، نو دې ته مسبوق ویلی کېږي. یو لاحق وي. لاحق هغې ته ویلی کېږي چې یو سړی د امام سره اول نه ولاړ دی، یو رکعت یې وکړو یا دو رکعته یې وکړل، خو په دې درمیان کې دې سړي ته څه مسله څه عذر داسې پیښ شو چې دی بیا وروستو امام سره شریک نه شو، دې ته لاحق ویلی کېږي. نو د دې هر یو خپل انشاءالله مسله به بیانوو. اوس ګوره یو سړی دی، امام دی، دا ماسپښین لمونځ دی، او یو ملګری راشي، یو ورور مسلمان راشي، هغه چې کله جومات ته راشي د هغه نه دو رکعته لمونځ شوی وي. دې خو ښکاره خبره ده دا سړی دو رکعتو لمونځ کې بقایا مانځه کې شامل شو که نه؟ نو دې دنه خو دو رکعته مونځ تلی دی، اوس به دې دا مونځ څنګه راګرځوي؟ ځکه چې دو رکعته امام سره چې دې کوي نو د امام څلور رکعته شو، امام به سلام ګرځوي، اوس دې یوازې پاتې شو، اوس به دې څه کوي؟ نو خبرې ته ډېر په توجه باندې غوږ کېږدي. اسانه خبره ده. ګورئ د ده نه چې کوم دو رکعته مونځ تلی دی، کله چې امام سلام وګرځوي، دې چې کله خپل دو رکعتو مانځله پاسي، ټیک شو، نو دې به داسې چل وکړي اولنی رکعت کې به د سبحانک اللهم نه مونځ شروع کړي او صورت به ورسره ووایي. نو څو شوي؟ دا درېم رکعت شو که نه؟ په څلورم رکعت کې بیا به داسې چل وکړي، بیا به د الحمدو نه مونځ شروع کړي، بیا به یو صورت ورسره ووایي. یعنې مونږ پښتو کې ډېر په اسانه ژبه کې ورته ډک وایو، دا دواړه رکعته به ډک وکړي دا سړی، د هغې نه وروستو به د دې مونځ تمام شي او کمپلیټ به شي. یا یو سړی دی د هغه نه یو رکعته مونځ تلی دی، درې لاندې کړي دي خو یو رکعت مونځ دې تلی دی، نو د هغې هم دغه حکم دی چې کله څلورم رکعت ته دغه مسلمان رور پاسېده، دغه مونځګزار څلورم رکعت ته پاسېده، نو دله په کار دا دی چې دې د سبحانک اللهم نه مونځ ووایي او صورت ورسره ووایي او بیا چې کوم دی خپل مونځ کمپلیټ کړي. یا یو سړی دی د هغه نه درې رکعته مونځ تلی دی او راله امام سره شاملېږي، اوس نو امام سره چې دی شامل شو، د امام سره یو رکعت مونځ لاندې کو، یو رکعت مونځ یې څه کوم دا یې لاندې کو، نو اوس به څه کوي؟ نو ګوره دی یو رکعت مونځ لاندې کو، یو رکعت خو د امام سره وشو، دی چې کله دویم رکعت ته پاسي، چې کله دویم رکعت ته دا مقتدي دا سړی پاسېده دا مونځګزار، نو دی به داسې وکړي چې دغه رکعت به سبحانک اللهم نه شروع کړي تر هغه صورته پورې، صورت به ورسره هم ووایي. یو دا به څه شي؟ دویم رکعت شمارلی شي، دویم رکعت به د ده شي لنډه قاعده به ورسره وکړي چې لنډه قاعده وکړه بیا پاسېدو بیا به یو رکعت ډک وکړي
یو رکعت بیا به ډک وکړي، ټیک شو، او بیا اخرنی څلورم رکعت چې کوم دی هغه بیا تش کړي. نو په دغه طریقې باندې ان شاء الله تعالی دا ملګری په خپل مونځ سرته ورسوي او پوره به کړي. نو ان شاء الله تعالی په دې کې دونه څه غټه مسله به نه ان شاء الله. او که بیا هم چاته څه مسله او څوک خپله مسله تپوسل غواړي نو ما خو ټولو ته دا ریکوست دی چې هغه په کمنټس کې دي خپله مسله لیکي، یا د مسنجر باندې را لیږي یا واتساپ باندې زموږ سره چې کوم دی هغوی رابطه کولی شي. نو ان شاء الله تعالی هغوی ته به ډېر تسلي بخش او د قرآن او د حدیث په رڼا کې به ان شاء الله تعالی هغوی ته د دې جواب ملاویږي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.